د حضرت عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ د شهادت ارزو. حضرت عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ په فها ګوډ وو. څلور زامن یې وو چې اکثر به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر وو او جنگونو کې به شریکېدل. غزوه احد کې عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنہ ته هم دا شوق پیدا شو چې زه هم لاړ شم. خلکو ورته وویل چې تو معذوره یې، د ګوډ والي په وجه درته تلل ګران دي. ده ورته وفرمایل چې دا څومره بده خبره ده چې زما زامن دی خو د جنت ته لاړ شي او زه دې پاتې شم. بیبي هم د تیارولو دپاره ورته د پیغور په طور وویل چې زه وینم چې ته د جنګ نه راتښتېدلې بېغیرته بیرته راغلی یې. عمرو رضی الله تعالی عنہ دا اورېدل، وسله یې واخیسته او قبیلې طرف ته یې مخ کړ. دعا یې وکړه: ای الله، ما دې خپل اهل ته واپس رامولې. دې نه پس د نبي علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې حاضر شو او د خپل قوم منع کولو او د خپل خواهش اظهار یې وکړو او دا یې وویل چې زه امید کوم چې په دې خپله ګوډه پخه جنت کې وګرځم. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې الله تعالی ته معذوره کړی یې، نو په نه تلو کې څه نقصان دی. ده بیا خپل خواهش او شوق ښکاره کړو نو نبي علیه الصلاۃ والسلام اجازت ورکړو. ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما عمرو په جنګ کې ولیدو چې سینه ویستلې نیغ روان و او ویل یې چې په الله تعالی مې دې قسم وي چې زه د جنت شوقین یم. د ده یو زوی هم ده پسې په منډه تلو. دواړه جنګېدل تر دې چې دواړه شهیدان شول. د ده بیبي د خپل خاوند او زوی لاشونه په اوښ واچول. د دفن کولو دپاره یې مدینې ته راوړل. نو هغه اوښ کېناستو. په ډېر تکلیف یې په وهلو پاڅولو او مدینې ته یې د راوستلو کوشش یې وکړو، خو هغه اوښ به احد طرف ته مخ کولو. د ده بیبي نبي علیه الصلاۃ والسلام ته ذکر وکړو. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې اوښ ته هم دا حکم دی. آیا عمرو د کور نه د وتلو په وخت کې څه ویلي وو؟ هغې عرض وکړو چې قبیلې طرف ته یې مخ کړو، دا دعا یې ویلې وه. نبي علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل هم په دې وجه اوښ کور طرف ته نه ځي. فایده کې لیکي د دې نوم دی د جنت شوق او هم دا دی هغه ریښتونی عشق د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم چې د دې په وجه صحابه رضی الله تعالی عنهم د کوم ځای ته ورسېدل چې د هغې جذبې د مرګ نه پس به هم هغسې وي. ډېر کوشش یې وکړو چې اوښ مدینې ته لاړ شي، خو بیا به هغه کېناست یا به احد طرف ته روانېدو.